بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم. نن موږ دغه جومات په چشکاره کو چې خلک یې وویني دا د رنګې کوم وانډه ورنګزیب جامع مسجد ده. هغې چې زه د کوم د لاسخیل اجیخیل اشرفاسخیل درې قومونه چې کوم په خپله باندې جاوید خان دا ما سره شي جنګ ته ناسته ورسره خانو دا داود خان زوی ده نصیر محمد ده اجیخیل او رفت او دا بل رفت بیا د لاسخیل ده ورور ده میر صاحب را سره ناسته شفقت الله خان خانه به دې ناسته چې موږ د بیګو خیلو د ده کلي مشر هم ده. نن د ټولې مرادخانۍ ته دا خوشخبري ورکوو چې د رنګې وانډې فریقینو نن جوړې تحاو وکړل او د دغه جومات چې ناسته یې د دې شي ګوی ده چې نن موږ راغلي وو د ده واده و جاوید خان. نو واده مبارکي نه بعد دا کم مشران هغه و خواست مو وکړ چې پولیسو خو خلک پیغور راکوي چې یاره خلک آیا دا ګڼي چې کېدای شي د ده لانجې چې څوک پکې پیدې اخلي. الله ذات ته پته وه موږ دې چې ډېر محنت مشقت کړی و دو غریبانو به خپلې مجبورۍ وي چې یو یې نه کول. نن سبا حالات ډېر خراب دي زموږ علاقې امن و امان هم ډېر خراب ده. نو لهذا نن الله تعالی په موږ قوم بیګو خیل باندې یو ډېر غټ کرم وکړ چې ما دې دواړه عزیزان تربرونه مې چې دي که دا دي که پینځو دي دواړو چې کوم دی هاو وکړل او نن دا جومات چې موږ کېناستلو خانه به یې چې کوم دا موږ د دغې جوړې مشر جوړ ده بیا به ورسره به چې کوم دا دوه مشران به نوري چې به دی جان سره اخلي او ما خو ملک نجیب الله خان ته هم خاص وکړه چې هغه هم چې د دې علاقې ده که هغه دې چې د سره هغه کوي او که دوه نور مشران 10 لکه روپۍ به چې کوم دی ضمانت په طور باندې دا فریق ورکوي خانه بدي ته که توپکو شکل چې ورکوي که زرو شکل چې ورکوي که پیسو شکل چې ورکوي 10 لکه به بل فریق ورکوي. د دو کم و بیش د اوس چې کومې لانجې وسلې هغې چې 100 کسان لږ بږ مړه دي نو د دې څومره پورونه دي او چپ حساب ترتیب یې کوي دا یې د سالسانو کار ده. خو جومات چې نن ناسته یې د دې لوز ده د دغه فریق تاسو ټولو سره د مرادخانۍ سره چې نه به په دښمن ډس کوي نه به دښمن ته منصوبه جوړوي نه به دښمن مړوي چې تر څو پورې دا ثالثي فیصله چې کومه ده د دې تکمیل نه شي. دا جومات ناسته د دې هم ګواه ده چې کومه ثالثان فیصله وکړي دا فریق په هم مني او هغه فریق په هم مني. او نن نه بعده په دغه کلي باندې چې کوم اور بل و دا هر چا چې کوم دی توپک اخیستی ده دا به موږ ټولو کوشش وي چې موږ خپل نوجوان نسل ته تعلیم لاره ور وښوو او انشاءالله دا ټول ما تربرونه دي ما سره چنګ ته ناست دي. ما درته خواست کوو چې نن سبا اور مو په علاقې بل ده موږ ته تاسو ضرورت ده چې موږ تاسو په خپله چې هر وخت لانجې. اما بعد فقد قال الله تعالی فی القرآن المجید ان الله لا یحب ما خوږو عزیزانو موږ د شباسخیل قوم د جومات چې ناست یو ما په ښي لاس ته پینه سردار ناسته ورسره چې کوم د شیرپاو ناسته هغه سیف الله خان بدیزون هغه لمسی دا سره ناسته هغه یوسف خان ناسته ورسره د 2 کاله دښمني وه د لاسخیلو سره جیخیلو سره خپلو تربرو سره دوه ګروپان په رنګې چې جوړ و یو ګروپ یې 2 و یو ګروپ اوس جومات نه چې موږ رچیک شلو جاوید بټي ورسره جیخیل دي ورسره چې کوم د داود خان کډه ده اشمل زمون دي قاسم خان دو عرب خان دو د دغو قومو په بدۍ چې 40 نه زیات مړي سلي دي خو د تازه ترین چې کوم مړي سلي دي دا تقریبا 100 لږ بږ دي او دا څومره قومونه دي دا موږ بیګو خیل دي تربرونه مو دي او دا لانجه د دو لانجې چې کوم دی هغې باندې موږ ډېر وخت راسې لګیا وو خلکو موږ ته ګوتې نیولې چې که کېدای شي دو چې پکې فایده یې د دو بدو چې خو الله زر و ناظر دا دو ته پته ده چې موږ ډېر محنت کړی وو
نن خدای هغه خوښي ورځ راوستله چې دواړو فریقینو چې کوم ده موږ ته د جوړې واک هم راکړه او جوړې سره سره د دغه جوماته چې ناستي دا اقرار ده چې کومه جوړه یي کوم موږ جوړې مشر خانه بدي او ملک نجیب الله خان چې کوم ده چې د دغه علاقې مشر هم ده دې نه علاوه دوه کسان که نور جان سره ضرورت و نن به د لاسه خېلو بیان اخلي او سبا به د دغو اخلي او بله ورځ به جوړې ته زم راځم او زه به ټول بیګو خیل قوم ته به وایم چې چوره نور سکندر خیل دي یا عیسد خیل دي یا چې کوم قومونه دي دا ډېره غټه جوړه ده نو دغې جوړې ته به انشاءالله سبا نه بله ورځ به موږ چې کوم ده جوړې پر ننواتي سره 10 لکه روپۍ چې کوم دي دو به ضمانت نن رسوي که په کیش کې رسوي که په اصله ورکوي که زر ورکوي او هغو مو هم پابند کړل 2 ورځې دي دغو 2 ورځو چې ډز ممانعت ته مړول بندي دشمن لوري په ورتلګ یا تکلیف رسول هغې قطعا دا جومات چې دا اقرار ده د دو چې موږ به چې کوم ده نه دشمن په ورجو نه مو لانجه سته نه ډز ته ده او دې نه علاوه 2 ورځو بعد کومه فیصله وي هغه به موږ منو الله تعالی ډېر شکرګزار یو دا جوړه چې کوم ده دا د ګردۍ مرد خانۍ ته چې کوم ده یو ډېره خوشخبري ده الله تعالی ډېر ټلي ځوانان موږ بچي موږ ورېرونه موږ عزیزان چې کوم دي دواړو فریقینو نه جومات خټه شو خامخا ولې چې نن چې ګڼې 10 سالې مړې دي 10 سالې مړې دي نو پورونه تقریبا سر په سر دي که لږ ډېر سره پاته وي خو به سالیسان ورته حساب کوي خو دا چې الله تعالی دې په دغه کلي رحم وکړي نیمه رنګه چې کومه دا د دغې بدۍ د لاسه نیمه رنګه خالص لا نوی جومات یې کروڑ روپو باندې سره جوړ کړه چې دا مخکې موږ پکې ناست وو اوس لمانځه ته خلک نه پشي ولې چې خلک لاړل او د دغې لانجې نه تنګ و حکومت هم پریشانه و زه ډي پي او چې کوم لکي والله ته ډېر ستاینه یې کومه چې هغه په دې جوړې چې ما ته بار بار ویلي وو چې یاره د دې تربرو جوړه وکړه زه نن چې کوم دا د تربرو نه صحیح مانو چې خوشحال یم زه د دو لانجې چې بالکل ډېر پریشان و ډېر په تکلیف یم هر وخت په دو ته لا پولیس والا ورپېښه وه لا به چې کوم د دشمن والا ورپېښه وه هر وخت تکلیف چې کوم دی ما ته تکلیف رسېدلی ده دغسې چې کوم ده زه نن شکرګزار یم د میر صاحب شفقت الله خان چې موږ یو ډېر خوږ درون شریف انسان میر میندلی ده نن ګردۍ ورځ در سره تېره کړله او دغسې نجیب الله خان ډېر شکرګزار یم چې د دغې ښېګړې کار چې ده په خپله او ذاتي خواستونه هم کړي دي نن په ثالثۍ کې هم دا ذمهداري هم قبوله کړله الله تعالی دې مولوي صاحب دلته شته ده مولوي صاحب شته که نه چېرې یو خو به مسلمان وي که نه چې راشي دغو فریقینو ته استقامت ورکړي په جوړې باندې خدای دې دا رنګه له نورو هغه نه بربادۍ نه تباهي نه له مړو نه الله تعالی دا رنګه دا موږ ټول بیګو خېله دا ټوله مرضخانۍ د خدای بچ کړي الله تعالی دې موږ علاقې چې امن امان راولي الله تعالی دې چې کوم دا چې دا کوم کونډسلي دي کوم کونډېسلي دي کوم یتیمان دي یا الله تعالی ته د دې خپل غیر نه د دو امداد سبیل طریقه جوړه کړي او خدای پاک دې موږ ته هم دا توفیق راکړي چې د خپل عزیزانو باندې چې چېرته موږ وسره دي چې موږ دنیوي امداد وکړو الله تعالی دې دا جوړه چې کوم ده په سهولت سره په امن سره اختتام پذیر کړي او خدای دې ټولو ته اجر ورکړي چې چا دې نیک کار چې عیسی واخیسته دا خبره کړې وه الله قبوله کړه امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا پروردگار عالمه دا کوم میلمانه چې موږ ته راغلي دي یا رب العالمین اول دو ته خپل اجر او ثواب ورنصیب یا رب العالمین شریف افضل خان دو میر صاحب دو خان ابو دی یا الله نور چوره دا ملګری دي الله هغو ته خپل اجر او ثواب ورنصیب کړي دوم نمبر باندې یا الله العالمین د فریقانو چې کومې جوړې ته صلح ته غاړه چوشله یا الله العالمین ته ورچې راضي سي یا الله العالمین ته ورچې راضي سي او دو په وجه باندې یا الله العالمین دا ټول علاقې دا ټول لانجې سره ختمې کړي صلح یې وکړي یا الله العالمین موږ خو ډېر ګنهګارو خطاکارو خطا کور ته راغلي یو تا ته مو لاسونه پورته کړي دي پروردګار عالمه موږ په کلي باندې په مخ باندې امن جوړ کړي یا الله العالمین دا صلح قائمه دائمه کړي یا الله العالمین په دغه لانجې باندې مخ ته بیا قدم ما واخلي یا الله العالمین موږ ته دوره استقامت مه کړئ یا الله العالمین چې تر چې راضي سلامې یا الله تر چې راضي سي تر چې راضي سي تر چې راضي سي
الہ العالمین مشتئی چې دعا نه رجو حضور پاک علیہ السلام کی بھی دعاګانې کړي دي چې پورا پورا اجر نصیب کړي یا الہ العالمین خیر باران رحمت برکت دې حاجت نازل کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم